بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف شپږشتم نمبر درس دی. مشق شروع دی. په مشق کې مونږ د کتبه باس اثبات فعل ماضي معروف، باس نفي فعل ماضي معروف، باس اثبات فعل ماضي مجهول، باس نفي فعل ماضي مجهول څلور واړه ګردانونه مونږ د کتبه مونږ لیکلي او بیا هم د منعم څلور واړه ګردانونه لیکلي. ان شاء الله نن به مونږ د اجتنبه ګردان شروع کوو. اجتنبه به مونږ د اجتنبه باول مونږ باس اثبات فعل ماضي معروف ټول ګردان لیکو 14 واړه صيغې. بیا به د باس د اجتنبه نه باس نفي فعل ماضي مجهول ټولې صيغې لیکو په دې درس کې. بل ان شاء الله بیا بل درس کې به باس اثبات فعل ماضي مجهول وایو او باس نفي فعل ماضي مجهول. ان شاء الله دې ترتیب باندې به یو درس زموږ تیاریږي. خجی نن اوس موږ دا شروع کوو دي صيغه واحد مذکر غائب د اجتنبه نه موږ اخلو. اجتنبه اجتنبه صيغه واحد مذکر غائب ده. صيغه واحد مذکر غائب موږ سره اجتنبه ده. اجتنبه معنی نه هغه یو مذکر غائب پرهیز وکړو. هغه یو مذکر غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. بیا تسنیه مذکر غائب اخلو نو اجتنبه هغه دو مذکر غائب و پرهیز کو جمع اخلو اجتنبو هغه ټول مذکر غائب و پرهیز کو اجتنبه دا موږ سره درې صيغې شوې د غائب و مذکر. اوس به موږ د غائب مؤنث صيغې جوړو. صيغه واحد مؤنث غائبه. صيغه واحد مؤنث غائب موږ جوړو د اجتنبه نه. نو دا به شي اجتنبت اجتنبت معنی نه هغه یو مؤنث غائبه هغه یو مؤنث غائبی پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. بیا صيغه تسنیه مؤنث غائب اخلو. صيغه تسنیه مؤنث غائب اجتنبتا اجتنبتا معنی هغه دواړو مؤنث غائب پرهیز وکړو او جمع مؤنث غائب اخلو اجتنبنا هغه ټول مؤنث غائب پرهیز وکړو. نو ګورئ چې دا موږ سره د مؤنث غائب درې صيغې وشوې. اول د مذکر غائب درې صيغې اجتنبو. بیا د مؤنث غائب درې صيغې وشوې اجتنبتا اجتنبه هغه یو مذکر غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اجتنبه هغه دوه مذکر غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اجتنبو هغه ټول مذکر غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اجتنبت هغه یو مؤنث غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اجتنبتا هغه دوه مؤنث غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اجتنبنا هغه ټول مؤنث غائب پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. اوس واحد مذکر حاضر اخلو. صيغه واحد مذکر حاضر اجتنبتا تا یو مذکر حاضر پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. بیا تسنیه مذکر حاضر اخلو. صيغه تسنیه مذکر حاضر اجتنبتما تاسو دواړو مذکر حاضر پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. او جمع مذکر صيغه جمع مذکر حاضر اخلو اجتنبتم تاسو ټول مذکر حاضر پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. بیا صيغه واحد مذکر حاضر اخلو. صيغه واحد مؤنث حاضر اخلو اجتنبتي اجتنبتی. اجتنب کی معنی تا
یو مؤنث حاضر پرهیز وکړو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه اخلو. تسنیه مؤنث حاضر اجتنبتما. اجتنبتما تاسو دواړو مؤنث حاضر او پرهیز وکړو. اجتنبتن جمع اخلو. اجتنبتن تاسو ټول مؤنث حاضر او پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اوس واحد متکلم اخلو. اجتنبتو. اجتنبتو ما یو مذکر یا مؤنث پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه و جمع متکلم. تسنیه و جمع متکلم. اجتنبنا. اجتنبنا مونږ دوه یا ټولو مذکر یا مؤنث پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. بعض اثبات فعل ماضی معروف. اجتنب، اجتنبا، اجتنبوا، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتي، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا. اجتنبا هغه یو مذکر غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبا هغه دوه مذکر غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبوا هغه ټول مذکر غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبت هغه یو مؤنث غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتما هغه دوه مؤنث غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبت هغه یو مؤنث غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتا هغه دوه مؤنث غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبنا هغه ټول مؤنث غائب پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتا دا یو مذکر حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتما تاسو دوه مذکر حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتم تاسو ټول مذکر حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتی دا یو مؤنث حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتما تاسو دوه مؤنث حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتن تاسو ټول مؤنث حاضر پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبتو ما پرهیز کو مذکر یا مؤنث ما پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. اجتنبنا موږ دواړو یا ټولو مذکر یا مؤنث پرهیز کو په تېره شوې زمانه کې. نو دا موږ سره بحث اثبات فعل ماضی معروف. اوس بحث نفي فعل ماضی معروف اخلو. دغه صيغه واحد مذکر غائب چې څنګه اجتنبه ولته کې صرف به دلته کې په بحث نفي کې به مخکې صرف ما ولګو ما اجتنبه. نو صيغه واحد مذکر غائب ما اجتنب ما اجتنب مجتنب هغه یو مذکر غائب هغه یو مذکر غائب پرهیز اونکو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه اخلو. تسنیه مذکر غائب ما اجتنب مجتنب هغه دوه مذکر غائب پرهیزونه کو. جمع مذکر غائب اخلو. صرف به ما مخکې لګې ما اجتنبو یعنی مجتنبو. هغه ټول مذکر غائب پرهیزونه کو په تېره شوې زمانه کې. دا موږ سره د غائب وشوې مذکر غائب. اوس مؤنث غائب اخلو. واحد مؤنث غائب صيغه اخلو. ما اجتنبت مجتنبت هغه یو مؤنث غائب پرهیز اونکو. تسنیه اخلو جی. ما اجتنبا ما اجتنبتا مجتنبتا نبتا مجتنبتا
هغه دوه مؤنث غائب او پرهیزونه کو جمع مؤنث غائب اخلو مجتنبنا مجتنبنا معنی هغه ټول مؤنث غائب او پرهیزونه کو په تیر شوی زمانہ کې. اوس واحد مذکر حاضر صيغه اخلو. واحد مذکر حاضر ما اجتنبت تا یو مذکر حاضر پرهیزونه کو. تا یو مذکر حاضر پرهیز اونکو پتیر شوی زمانہ کی. تسنیہ مذکر حاضر اخلو ما اجتنبتما تاسو دوانو مذکر حاضر او پرهیز اونکو. جمع مذکر حاضر اخلو ما اجتنبتم نو مجتنبتم تاسو ټول مذکر حاضر او پرهیزونه کو په تیر شوی زمانہ کې. اوس واحد مؤنث حاضر اخلو ما اجتنبتی تا یو مؤنث حاضر پرهیز اونکړو په تیر شوی زمانہ کې. تسنیہ مؤنث حاضر ما اجتنبتما تاسو دوانو مؤنث حاضر او پرهیز اونکو په تیر شوی زمانہ کې. جمع اخلو ما اجتنبتن تاسو ټول مؤنث حاضر او پرهیز اونکو په تیر شوی زمانہ کې. واحد متکلم ما اجتنبتو ما پرهیز اونکو مذکر یا مؤنث په تیر شوی زمانہ کې. ما بیا تسنیہ و جمع متکلم ما اجتنبنا مونږ به یا ټولو مذکر یا مؤنث پرهیز اونکو. وګورئ باس اثبات فعل ماضی معروف باس نفی فعل ماضی معروف. باس اثبات فعل ماضی معروف کی کار کړی دی. باس نفی فعل ماضی معروف کی کار نه لري شوی. باس اثبات فعل ماضی معروف گردان اول او سند معنی اجتنب هغه مذکر غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنب هغه دوه مذکر غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبو هغه ټول مذکر غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبت هغه مؤنث غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبت هغه دوه مؤنث غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبنا هغه ټول مؤنث غائب پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتا تا یو مذکر حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتما تاسو دوه مذکر حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتم تاسو ټول مذکر حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتی تا یو مؤنث حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتما تاسو دوه مؤنث حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتن تاسو ټول مؤنث حاضر پرهیزو کو په تیر شوی زمانہ کې. اجتنبتو ما پرهیزو کو مذکر یا مؤنث. اجتنبنا مون پرهیزو کو مذکر یا مؤنث دو یا ټولو. دا سے بس نفی فعل ماضی معروف نه راځي. واحد مذکر غائب لرو مجتنب ما اجتنب او مجتنب تیز ویل کیږي. مجتنب هغه یو مذکر غائب پرهیزونه کو. مجتنب هغه دوه مذکر غائب پرهیزونه کو. مجتنبو هغه ټول مذکر غائب پرهیزونه کو. مجتنبت هغه یو مؤنث غائب پرهیزونه کو په تیر شوی زمانہ کې. مجتنبتما هغه دوه مؤنث غائب پرهیزونه کو په تیر شوی زمانہ کې. مجتنبنا هغه ټول مؤنث غائب پرهیزونه کو په تیر شوی زمانہ کې. مجتنبتا تا یو مذکر حاضر پرهیزونه کو
په تیر شوی زمانه کې مجتنب ما تاسو دواړو پرهیزونه کو مجتنب تم تاسو ټول پرهیزونه کو مجتنب تی تای مؤنث حاضر پرهیزونه کو په تیر شوی زمانه کې مجتنب ما تاسو دواړو مؤنث حاضر پرهیزونه کو مجتنب تم تاسو ټول پرهیزونه کو مجتنب ما پرهیزونه کو مذکر یا مؤنث مجتنبنا موږ دواړو یا ټول مذکر یا مؤنث پرهیزونه کو په تیر شوی زمانه کې نو دا زموږ سره د باس اثبات فعل ماضی معروف او باس نفي فعل ماضی معروف د اجتنابا صيغه دا دواړه ګردانونه وشو ان شاء الله دینه پس په بل درس کې د باس اثبات فعل ماضی مجهول او باس نفي فعل ماضی مجهول د دې ګردانونه ان شاء الله ذکر د باس اثبات فعل ماضی معروف معنی دا چې فاعل معلوم دی او مجهول معنی دا چې دا کار کوونکی معلوم نه دی فاعل معلوم نه دی دا زمونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو البرام والله اعلم.